نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل درې کسان د سری چې هغه کلمه مو وي تاسو کلمه ما قبلوي سه ما قبلوي کلمه ما یو هغه الک چې د الکانو کار کوي د دې کلمه مو دا کلمه ما قبلوي یو هغه خزه چې د خزه سره غلط کار کوي دې کلمه ما قبلوي او دریم حدیث کې بل شان لفظ راغلی خزه معنی او ترجمه ته کوم چې آسان شي هغه انسان چې هغه بړوي صحیح پیژنې کنه چې خلق چلے ګناه ته دعوت ورکړي ګناه ته خلق رابلی او په ګناه کې خلق اخته کې دا درې کسان کلمه مو چې لا اله الا الله محمد رسول الله پیغمبر وي دایم قبلوي دایم قبول نه کوي شرط دې خبرو ته ډیر خیال کوي ځکه امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل ماته یو حدیث را رسیدلې ده چې یو انسان کله بل انسان ته یو کلی انسان ته د شهوت په نظر باندې وګوري صرف یو نظر وته چوت کې د شهوت په نظر باندې د ګناه په نظر باندې داسې یو ښکلي انسان ته وګوري څلوېښت کاله به الله جل شانو د جهنم کې روپۍ ورکړي په یو بدنظرۍ باندې بدنظري وه د ښځو بدنظري ښځې سړي ته کتلي سړي ښځې ته کتلي صرف دونه دی یو فطرتي شهوت خو دی که نه دا د کوم خلاف فطرت اعمال شروع کړي دي د انسانیت خلاف ته اعمال شروع کړي دونه خطرناک کار دی دومره خطرناک عمل دی داسې بیا امام ابن تیمیه رحمت الله علیه فرمایل یو انسان چې یو ښکلی انسان هغه ښکل کی حدیث شریف وایي ما ته رارسېدی یو انسان چې یو ښکلی انسان ښکل کی په شهوت سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې ده چې ده د خپلې مور سره اویا پیرې زنا وکړه او د خپلې مور سره یو پیرې زنا کول اویاو پیغمبرانو د قتل برابر ده نه پوهېږې په دې باندې دا صرف د بدنظرۍ او دا صرف د ښکلولو دا چل دی چې بیا د غلط کار بس سزا یې ما ته پته نشته الله جل شانو ځکه سزا نه ده مقرر کړې الله جل شانو دې موږ وساتي دا دومره خطرناک کار دی زه بیا په سبا بحث وکړو لوط علیه صلات وسلام فرمایي ولوطا او لوط علیه صلات وسلام اذ قال لقومه هر کله چې خپل قوم ته وي اتأتون الفاحشه او دې قوم خو هغه کار شروع کړی دی په الله مې د قسمي چې هغه څه خلک هغوی به زناګانې کولې څه خلک هغوی به د الکانو کار کو پیغمبر ورته دا کار خو چېرته چا نه دی کړی دوی خو په اجلاګانو پسې ګرځي نوی ریکارډ قایم کو په کدړاګانو پسې ګرځي ناشنا ناشنا کارونه کوي پوهېږئ په دې خبره باندې نو لوط علیه صلات وسلام اذ قال لقومه هر کله چې خپل قوم ته وي اتأتون الفاحشه تاسو داسې قبیحه کار کوئ هغې ته راځي ما سبقکم بها من احد من العالمین داسې کار دی چې چېرته دا په مخلوقاتو کې هم چا نه دی کړی انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء تاسو په شهوت کې ښځې پریښي او سړو ته راتلل کوئ بل انتم قوم مسرفون تاسو د حد نه تجاوز کړی دی ډېر زیاتي کوئ